دا دیوبند خو په هندوستان کې د یو ځای نوم دی، په هغې کې یوه مدرسه په هغې کې اول ځل یو مدرسه جوړه شوې وه، یو دارالعلوم جوړ شوی و، هغې ته دارالعلوم دیوبند وایي. د دغې دارالعلوم دیوبند دا څه نوی مذهب نه و، دا څه نوی مسلک نه و، دا څه نوی دین نه و. د دیوبند بنیاد دا په 4-5 ستنو باندې آباد دی. د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې دا علما به احناف وي، احناف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې وي. دویم ستنې دا ده چې د دې په دغه بنیاد کې به یو ستن د تصوف لګېدلي، طریقت. هلکه تصوف او طریقت څه ته وایي؟ تصوف او طریقت په پښتو کې ورته موږ پیري موریدي وایو. هغه پیري موریدي چې د یو حقاني عالم نه، د یو باشریته پیر نه تبعات وکړي او هغه درته ووایي چې دونه دا ذکر کوه، دونه دا کوه، او داسې کوه، او نفل دې وخت کې کوه، او تلاوت په دې وخت کې کوه. نو د دیوبند په دغه بنیادي ستنو کې یو ستن حنفیت دی او دویم تصوف دی. څه دی لکه تصوف؟ اوس حنفیت به کوم ځای زده کېږي؟ هلکه په دې شرګړ کې داسې مارکیټ شته چې په هغې کې حنفیت خرڅېږي؟ نشته به. د دې دپاره کوم مراکز دي؟ دا مراکز دي، دا علما چې دلته دا علما ناست دي او دا بچي تاله تیار کړي دي. په دې مدرسو کې به تا ته میلاویږي درس او تدریس. دا یو بنیادي ستن شول او یو بنیادي عقیده شو. بل که درس او تدریس نه او مدرسې نه نو تصوف باندې د ګړنګ ورغړي، تبلیغ باندې د ګړنګ ورغړي. نو دا درس او تدریس او دا مدرسې دا ډېرې اهمې او ضروري دي. او تصوف دا پیري موریدي چې ته ما وویله دا د اوس نه نه دی ښځې، دا ما ورته نه دی جوړ کړی. دا د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روان دي. او زمونږ دا ټول ائمه دوی په تصوف کې د چا غټ مولا نه، د ځان نه غټ عالم نه باقاعده بیعت کړي. علما یو نکته بیانوي، وایي دا امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه د دې په خپل منځ کې په دې مسلو کې اختلاف ډېر زیات کم دی. نو وایي دا ولې؟ وایي د دې اصل وجه دا ده چې دا دواړه د یو پیر موریدانو. څه وویل؟ د یو پیر موریدانو. او امام ابو حنیفه رحمت څومره عظیمه هستی ده، د قرآن مجید او د احادیثو نه 12,75,000 مسلې دای موږ ته اسانې لیکلي دي. هغې ته موږ د فقه کتابونه وایو. اسان کړي دي راته، کتابونه یې داسې جوړ کړي. 12,15,000 مسلې دای دې کتابونو کې موږ ته په اسانه باندې لیکلي. نو وایي د دې اختلاف ځکه کم و چې دا د امام جعفر رحمه الله دواړه موریدان او امام
ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل لولا السنتان لهلك نعمان که دغه 2 کاله ما د امام جعفر په صحبت کې نه وی تیر کړی نو نعمان به هلاک شوی. مطلب دا شو چې دا علم درس و تدریس دا په خپل ځای اهم ضروری دي، خو د دې د مضبوطولو دپاره چې دا اوس په عمل کې راشي. تا خو اقیموا الصلاة زده که، تا خو آتوا الزکات زده که، تا خو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زده که، من شهد منکم الشهر فلیصمه دا دې زده که، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی د حج مسلې دې زده کړې، حج دې زده که، د عمرې مسلې دې زده کړې، د رمضان د روژې مسلې دې زده کړې، د مانځه د زکات دې زده کړې، خو عملی پریکټس به چې کوم دی په کیسه کې کېږي هلکه عمل به په چکه ملار کې راځي د تصوف په لار، د تصوف په لار. ځکه هغه تا ته به ښایي دا خبره چې ته به داسې ځې، دا عمل به کې، داسې به چې کوم دی روژه نیسې، داسې به تهجد کې. د دې وجې نه دا تصوف دا بلا یو مضبوطه ستن ده. دارنګې چې کوم دی تبلیغ د دعوت الی الله، ځکه د پیغمبر کار دغه و چې د الله توحید ته به خلک رابل. اوس پیغمبران د دنیا نه ختم شوي دي، نه به راځي بل پیغمبر. آخري پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله. قرآن شریف وی آخری پیغمبر دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. قرآن د دې خبرې ګواله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د آخري پیغمبر دی. رسول الله مبارک په خپل وی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زه آخري پیغمبر ما نه رستو به بل پیغمبر نه راځي. او که چا ووایي چې زه پیغمبر یم نو دا به دروغجني کذاب وي، دا به چې کومه دی دجالي، دا فراډي وي، دا به جادوګري. دا واړه واړه دجالان چې راځي که نه دوی سره جادوی جادو، کلک مضبوط جادو سره. نو دا کلک مضبوط جادو اثر دی چې صریح دروغجنه خبره به کوي او ستا زړه ته به کوزېږي چې هلکه دا یې بلکل صحیح خبره وکړه. نو آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله، دا دونه محکمه عقیده ده، دونه مضبوطه عقیده ده، دونه لازمه او ضروري عقیده ده که یو چا ووي چې زه پیغمبر یم او یو سړي ته تپوس وکړو چې ستا سره ستا په پیغمبرۍ دلیل څه دی، نو دا تپوس کوونکی هم کافر شي. هلکه ولې؟ ځکه چې ختم نبوت عقیده د دې نور نام زیاته واضحه، د دې نور نام زیاته سپینه ده، بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي. تصوف دا چې کومه دی یو بنیادی ستن شوله مستقل طور باندې، او دا به ته د علماو سره نسبت ځان له قایمې. نو چې دغه صحبت کې کېناستې نو دې صحبت کې به تا کې انقلاب راځي. دا موږ په خپلو سترګو باندې کتلي دي او لیدلي مو دي. تاسو ټول زمیندار خلک یې او دا تماکم په دې علاقه کې کرلی کېږي، خلک یې پیژني. یو ورځ یو کس ما ته راغی، ما سره ناست و، ما ته یې ویې رجیبې په دې تماکو کې مې ساګ وکړ، ساګ مختلف څه پکې وی ساګ مې په دې تماکو کې وکړ. وی چې کورم پوخ کوې تماکو خوند او بوی پکې راته. په ساګ کې ساګ خو بیل بوټی دی. دا ولې؟ ما ورته وی دا ساګ دا د تماکو په صحبت کې لوی شوی دی چې یو بوټی د بوټي نه اثر قبلی. نو یا لکه یو بوټی د بوټي نه اثر قبلی، نو تاسو نظر وکئ
چې یو مسلمان بندا یو ایمان والا یو منځګزار دا به د یو عالم په مجلس کې کینو نو دی به اثر نه قبلوي. او اخري خبره، اخري ستنه او بنیادی خبره هغه مذهبي سیاست دی. هغه جمهوریت دی چې مغربي بنئ، مغربي جمهوریت بنئ، ځکه مغربي جمهوریت ناروا دی او ناجایز دی. مغربي جمهوریت څه شی دی؟ مغربي جمهوریت دا دی कि वही इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया पाश, हर चंद के दाना इसे कोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते।